بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان الله غفور رحیم. دا سورہ بقرہ دا آیات نمبر دے 173. مخی آیات کی اللہ سبحانہ و تعالی داو فرمائل چې مومنانو حلال چې دی نو هغه خورئ او د الله تعالی چې دی نو شکر ادا کوئ. نو د اکل او د شرب په دې کې اسلام او قرآن زموږ رهنمایي کوي چې کم شی نه الله حلال کړلی نو هغه به حلال ګڼي او کم شی نه الله تعالی حرام کړلی نو هغه به حرام ګڼي. او حلال او حرام مقررول دا د الله تعالی اختیار دی. دا اختیار د بل چا سره چې دی نو هغه نشته. نو اوس په دې آیات کې الله تعالی مونږ ته وایي چې دا حرام دی او د دې نه چې دی نو ځان وساتئ. څلور شیونه په دې آیات کې چې دی نو الله تعالی مونږ ته راښیي. خو دلته سوال راځي چې په دین اسلام کې خو صرف دا څلور نه دي حرامو، دا خو چې دی نو نورم ډېر شیونه چې دی نو په اسلام کې چې دی نو حرام دي. نو دا څلور چې دی نو ولې راوړلي او د آیات شروع کړی د انما نه دی. انما دا انما نه دی، دا اکثر مفسرین د دې معنی کوي چې بېشکه خبره دا ده بله نه ده. د حصر او د قصر د پاره چې دی نو راځي چې دا شیونه حرام دی او نور نه دی حرام. د دې معنی خو بیا داسې شوه. نو د هغې جواب چې دی نو علما کوي چې دا مشرکینو ته وایي الله چې دا تاسو چې کومه شیونه حرام کړلی. سورہ مائده هغه آیات مونږه بل ورځ ویلی و 102 نمبر آیات چې په هغې کې مشرکینو صاحبه، بحیره، وسیله او حام دا شیونه چې دی نو حرام کړو. نو الله وایي چې دا حرام نه دي، حرام چې دی نو دا شیونه دي. دا حصر چې دی نو مشرکانو ته دی چې دا شیونه چې دی نو الله حرام کړلی، دغه شیونه حرام نه دي. دا تاسو چې کوم د ځان نه مقرر کړلی چې نظر د غیر الله دی، میتته ده، دم دی او خنزیر دی. دا شیونه چې دی نو حرام دي. نو دا حصر چاته شو؟ مشرکینو ته شو. نور خو چې دی نو ډېر شیونه الله حرام کړلی. نو انما بېشکه یقینا حرم حرام کړی دی علیکم په تاسو باندې المیتته مرداره. نو میتته څه ته وایو؟ مرداره څه ته وایي؟ په عربۍ کې ورته میتته وایي، په اردو کې ورته خلک مرداره وایو. میتته هغه حیوان ته ویلی کېږي چې هغه بغیر د ذبح شرعي نه د هغې نه چې دی نو ساه وځي. بغیر د ذبح شرعي نه د هغې نه چې ساه ووتو هغه به مردار وي. او که ذبح نه شوه ساه ترې ووتو نو هم به مردار یو. لکه یو حیوان دی هغه راورغښتو یا چا وله دا سر چې دی نو ووالو او د هغه ذبح نه شو د هغې نه چې دی نو ساه ووتو نو دا حیوان به څه دا به مردار وي، دا به حرام وي، دا به نه خوري. او که په بله طریقه باندې ذبح شو، که کومه د شریعت طریقه ده په مشین باندې ذبح شو، د اسلام په طریقې باندې ذبح نه شو نو هغه به مرداره یو، هغه به چې دی نو نه خوري، هغه به څه کوي؟ هغه به غذارې.
نو دغه ته مردار ویل کی. او دویم دا چې ذبح یې سړی کی خو طریقې د شریعت نه یو، لکه د ماشین دا ما تاسو ته وویله، نو دا به مردارې. یو حیوان یې ذبح کو خو د شریعت په طریقه باندې ذبح نه کو، نو دا به مردارې. د شریعت او د اسلام او د قرآن طریقه سره د ذبح هغه دا ده چې اول به د الله تعالی نوم اخلي، د الله په نوم باندې به ذبح کې. او دویم دا ده چې د مرۍ دا رګونه بوله چې دنو کټ کې د مرۍ رګونه. او دریم دا چې څوک یې ذبح کوي نو هغه به مسلمانی یا به اهل کتابی، نو دا د شریعت طریقه ده چې په دې طریقه باندې کم حیوان ذبح شو نو دا به چې دنو خوري، که په دې طریقه باندې ذبح نشو نو دا مرداري. اوس د ماشین دا ذبح څنګه ده؟ مسلمانان خو به داسې ماشینان نه استعمالی چې په هغې کې به د مرۍ رګونه چې دی نو هغه به نه کټ کېږي. که د مرۍ رګونه نه کټ کېدله، کرنټ و جټکه وه یا به بله طریقه باندې حیوان بېهوشه کولو، نو هغه به مردارې وره. او که مسلمانان داسې ماشین استعمالیو چې په هغې کې د مرۍ رګونه کټ کېږي او دا ماشین څوک آن کوي لګوي سټارټوي او هغه بسم الله ووایو، نو بیا به دا صحیح. ځکه په زرګونو حیوانات ذبح کول دا اوس آسان کار نه دی. او د دې یورپ والو طریقه دا دی چې دا ذبح کوي نو دا په دې ماشین په دې سر ولا ماشین کې دي، په دې سر باندې د پاسه، نو هغه حیوان استعمال شي، نو دا حیوان به نه خوري، دا مردار دی. او شریعت ولې د مرۍ دا رګونو دا طریقه ولې مقرره کړله؟ په دې کې د حیوان ته چې دی نو اساني، تکلیف ورته ډېر نه یو، په اسانۍ باندې چې دی نو دا حیوان د دې نه چې دی نو ساوځي. او دا فطري طریقه ده ښه، او دا فطري طریقه الله تعالی دې حیواناتو ته هم ښودله. لکه زمری تاسو وایي نه یو په ځنګل کې چې دی نو هغه ماته کوي، یو حیوان خوري، نو اول به دا زمری ولا په دې مرۍ باندې چې دی نو دا خوله لګوي. د هغې په فطرت کې هم دا خبره چې دی نو پرته ده چې زه ستا ته څه نقصان نه رسومه، خو بس دا زما رزق دی، خو زه تا په د داسې ځای نه چې دی نو تا خورمه چې په هغې کې چې دی نو تا ته اساني. او دا غیر دینه چې دی نو اعتراض کوي په مسلمانانو باندې چې دا خو د حیواناتو سره چې دی نو ظلم دی، چې تاسو دومره حیوانات چې دی نو حلالوئ او دا چې دی نو ذبح کوئ. نو د هغې جواب دا ده چې دا طریقه نه ده، ستاسو دا طریقه چې کومه ده دا غلطه ده. په دې کې حیوان ته چې دی نو تکلیف دی، کرنټ ورکول، په سر وله چې دی نو ماشین کې ښودل. او زمونږ چې کومه طریقه ده نو دا طریقه په دې کې حیوان ته چې دی نو آرام دی، په دې کې ورته تکلیف نشته. هغه ځناور هم په دې باندې پوهېږي چې زه د مرۍ نه چې دی نو دا حیوان چې دی نو دا زه وخورم، نو په دې کې د حیوان ته هم چې دی نو اساني ده. نو خبره دا شو چې د شریعت طریقه دا ده چې د الله تعالی نوم به پې اخلي. دویم به وایي د مرۍ رګونه چې دی نو کټ کې. او دریم دا چې څوک یې ذبح کوي نو دا به مسلمانی او یا به اهل کتابي. او د دې اهل کتابو د یهودي او د عیسائی دا اجازت اسلام ولې ورکړی دی؟ دا ځکه چې په هغه دور کې په مدینه کې چې کوم یهودیانو نو هغوی به چې ذبح کولې نو هغه به د اسلام مطابق وي، فطري طریقه به وه چې د مرۍ دا رګونه به وله چې دی نو کټ کوله. او اوس که یهودي او عیسائی په دې طریقه باندې کوي نو هم صحیح ده، خوړلی شي. خو که اوس یهودي او نصراني په دې طریقه باندې نه کوي نو بیا به هغه نه خوري. وره د مسلمانانو طریقې نه وه د ذبح د حیوان د حلالولو، نو بیا به هغه حیوان چې دی هغه به نه خوري. نو مردار دې ته وایي خام
چې هغه د شریعت په طریقه باندې ذبح نه کړی شي. او حدیث کې راځي چې دوه شیونه دي، وایي دوه مردارې دي چې هغه بغیر د ذبح نه چې دی نو حلال دي، چې هغه یو میې دی، میې چې دی نو حلالول نه غواړي، بس هغه که مړو جوس دی خوره. یو چې دی نو املخ دی، املخ هم چې دی نو بس چې مړو جوس دی خوره، د دې اجازت دی. او نور شیونه چې دی نو هغه د اسلام په طریقه باندې که چرګ دی، که بیزه ده، که ګډ سیرلی دی، که غوا ده، که میخه ده، که اوښ دی، نو هغه به د شریعت مطابق هغه به چې دی نو ذبح کوي او په هغې باندې بسم الله الله اکبر ووایي. او دا غټ املخان نه دي، او 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 هغه غټ املخان چې کم دي دلته زموږ په دې علاقه کې هغه نشته، او هغه املخان دلته نشته، هغه د بار ملکونو کې چې دی نو وي، او هغه غټ غټ املخان نه وي، هغه چې دی نو حلال دي. والدم او وینه، وینه چې دی نو بیدون کې دا حرامه ده. المسبوحه کما پی سورة الانعام، سورة انعام کې راځي دمن مسبوحا، هغه وینه چې آپ بیدون کې دا حیوان ته حلال کې او د دې رګونو نه چې دی نو دا وینې بهیږي، دغه وینه حرامه ده. دا به نه استعمالوي، نه به خرڅې، نه به چې دی نو خوري. او کومه وینه چې په غوښه پورې نښتې ده نو هغه چې دی نو پاکه ده. صحابه کرامو به چې حیوان حلال کو نو دا غوښه به نه انځله، بیا به چې دی نو دغه شانتې کې پخه کړه و به خوړله، ځکه چې د هغې د انځلو سره بیا د هغې نه هغه خوند هم چې دی نو لاړ شي. دغه په غوښه پسې چې کومه وینه نښتې ده نو دغه ټیک ده، خو دا کومه بهیږي چې وینه دغه مرداره ده، دغه به چې دی نو نه استعمالي. او دو وینو اسلام اجازت ورکړی دی، یو وینه ده وینه جگر چې ورته وایي، دا هم جام شوې وینه ده، او بل چې دی نو دا توری نه دی، دا هم جام شوې وینه ده، دا خوړی شي. او که دا وینه سړی څکي نو د دې نه بیا انسان نه سړی خور جوړېږي، په دې کې بیا دا صفت پیدا کېږي څوک یې نه څکي، بیا به سبا انسانان خوري، ځکه اسلام حرامه کړله. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، غوښه یاده کړله نو مراد ترنه ټول خنزیر دی، خنزیر نه دی، دا نجس العین دی، د دې هر څه چې دی نو حرام دي. خلک وایي لکه قصاب وایي غوښه کړله حلاله کړله، نو په دې حلاله کې چې دی نو هر څه یا ډوکې هم پکې وو، غوښه هم پکې هم وي، نو غوښه د خنزیر یاده کړه نو مراد ترنه ټول خنزیر دی. اډوکې هم چې دی نو حرام دي، نجس دی. اوس که یو حیوان دی عام غوا ده او ګډ دی بیزه ده، که هغه مردار شو نو د هغې سرمن استعمالولی شي، د هغې اډوکې استعمالولی شي، خو که خنزیر چې دی نو د هغې اډوکې هم نشي استعمالولی. په دې کې څه چل دی؟ دا خنزیر چې څوک خوري په دې انسان کې بد صفات پیدا کیږي، ناکار او قبیح او بے حیايي او بے غیرتوب په انسان کې پیدا کیږي. بے غیرتوب دا بے غیرت زناور دی، هغه چلونه بیا په انسان کې د دې نه بچ دی نو ځان ساتي. دا مغرب والے خوري نو په دیو کې څه غیرت نه یو، د لور خواله به چې دی نور خلک راځي اب ورسره ناست یو دله به څه غیرت نه ورځي، یا چې چېرته په لار روان دي نو که ښځې ته چا وویله دا سړی اوس ورسره و چې یور ومن از ویری بیوټیفل، چې ستا دا ښځه ډېره ښایسته ده، نو دا سړی به ورته ووایي چې تھینک یو تھینک یو، دا پې خوشحالیږي. او دلته چاته یې چې ووایه چې دا مازغه دې خري و که نه خري، نو دا په انسان کې دغه بې غیرتوب
او د بے حیايي صفت چې دنو پیدا کړو نو ځکه اسلام چې دنو حرام کړی دی سرمن نه هم پیدا نشي اخیستلی بعضې علماو د دې د سرمنې د یختو اجازت ورکړی دی دا په دې چې دا کم یخته ولاړی که دا سړی په کار راولي نو په دې کې به څه نه یو نور ټول نجس دی او اکثر دا ډاکټران دا زخمونه چې ګنډي دا د دې خنزیر په دې یختو باندې چې دی نو ګنډي او چربي ده دا ټوله چربي ده او دا انګریزیان په دې مسلمانانو په دې مصنوعاتو کې هم چې دی نو شامل یو چې په دیو کې هم دا بغیرتوب او دا صفات چې دی نو پیدا شي په صابونونو کې چې دی نو استعمالیو په دې تیلو کې چې دی نو دا استعمالیو مختلف مصنوعاتو کې چې دی نو استعمالیږي په هغې څه غیرت نشته نو هغوی دا غواړي د مسلمانانو نم چې دی نو دا غیرت چې دی نو هغه لاړی نو غوښه د خنزیر او د دې هر څه چې دی نو حرام دي وما او هغه څه اوهله چې اواز پورته شي به په هغې سره لغیر الله د پاره د غیر الله نظر د غیر الله نو دام حرام دی ای ذبحا علی اسم غیره تعالی چې ذبح کړلی شي په نوم د غیر د الله نه والهلالو رفع الصوت اوهله کې هلال نه دی دا څه ته وایي چې اواز پورته کېدو ته وایي وکانو یرفعونه عند الذبح لآلهتهم چې دیو مشرکانو عربو به چې کله یو څاروی حلالولو د بت په نوم باندې به چې دی نو اواز یې پورته کو چې دا د هبل په نوم باندې دا د لات او د منات په نوم باندې نو دا به څه شی دا به نظر د غیر الله نو دا به چې دی نو حرام وي هلال څه ته وایو اواز پورته کېدو ته خلک چې کله دا میاشت ویني میاشت هم هلال وایو د روژې او د اختر خلک چغه کې هلکه وایي اواز پورته کې وایي هلکه میاشت هم ولیدله نو دغه شان دی به دیو د ذبح په ټایم کې د اواز په دې باندې پورته کوو چې دا د بوتانو په نوم باندې او یا که په دې دور کې یو سړی څاروی حلالیو او وایي چې دا د بابا په نوم باندې اواز پې پورته کي یا چې دی نو دا د کاکا صاحب د لوی ځوان په نوم باندې د داتا صاحب په نوم باندې که اواز یې پورته کو او که پورته نه کو او که حلالولو په ټایم کې بسم الله هم پې وویله خو نیت یې دا و چې دا به د بابا او د لوی ځوان په نوم باندې نو دقه هم حرام دی که د حلالولو په ټایم کې بسم الله هم وویله او نیت یې څه و نیت یې د بابا نوم و نو دا هم حرام دی دا به غزارې دا به چې دی نو نه خوري نو په دې کې د هېڅ چا اختلاف نشته ښه د علماو چې د ذبح په ټایم کې د الله نه ما سوا د بل چا نوم پې واخیستلی شو نو دا حرام دی دا به نه خوري په دې کې د چا اختلاف نشته خو عبدالله ابن عباس د دې ترجمه داسې کوي چې هغه څاروی چې هغه نامزد لغیر الله شي د هغې څه مطلب و چې یو سړی یو حیوان ذبح کوي او د چا نوم پې والي د دې دپاره چې زه هغې ته چې دی نو ځان نږدې کړمه د نږدېکت دپاره که نوم یې پې وام نخلي خو چې نیت یې د هغې یي نو دا به صحیح دا به حرام وي او د چا په نوم باندې چې سړی ذبح کوي نو دا درې قسمه ده یو پکې حلاله ده او دو پکې چې دی نو حرام دي حلاله پکې دا ده چې میلمه کور ته را روان دی او ته یو څاروی چې دی نو راوپرځې او هغه چې دی نو حلال کې نو دا خو د ثواب کار دی نو ښه کار دی ابراهیم علیه السلام خو هله میلمانه راله فرشتې او هغه وله چې دی نو سخی حلال کو او وریته کو راوړو مخې ته ورته کېښودو نو دا خو ټیک ده خو بل دویم قسم هغه دی چې د چا په نوم باندې یو سړی یو حیوان ذبح کوي او هغه سړی موجود نه یو او هغه سړی چې دی نو خوریم نه
خو د هغې د عزت او د احترام د وجې نه چې دی نو یو حیوان یې ذبح کو. مقصد یې دا چې زه عزت او اکرام یې کومه، نو دا ګناه کبیره ده، نو دا سړی په دې باندې کافر کیږي نه، خو ګناه کبیره ده، خو دا حیوان به هم نه خوري. لکه مثال په طور سړی را روان دی، لیډر دی، پیر دی، او سړی چې دی نو اوښان را وپرځوله د هغې د تعظیم دپاره، که د ذبح په ټیم کې پې د الله نوم واخیستلو، خو په نیت کې چې دی نو تعظیم د غیر الله پروت دی چې دا سړی زما نه خوشحاله شي، نو دقه حیوان چې دی نو دقه به نه خوري، دا حرام دی، د دې نه به ځان ساتي. او دریم پکې دا دی چې هغه کفر او شرک دی، چې یو سړی د چا په نوم باندې یو حیوان ذبح کوي او هغې سړي په باره کې د هغې عقیده دا چې دا سړی د غیبي قوتونو چې دی نو مالک دی، د کن په یکون اختیاراتو مالک دی، دا ما ته پیدا او نقصان را رسیو، او دا زما سره چې دی نو زما आवाज اوري بغیر د اسبابو، زما سره امداد کوي بغیر د اسبابو، نو دا کفر او شرک دی. وره چې چا داسې یو حیوان ذبح کو، د چا عقیده دا وه، نو دا به هم نه خوري او غذارې به. او دلته په دې آیات کې وما اوهل تیر شو، وما عام دی، ښه ده عام، نو په دې کې یوازې حیوانات نه دي، په دې کې هر هغه شی داخل دی چې هغه نظر د غیر الله یي. چا چې دی نو جانمازونه روان کړلي هلکه بابا صاحب له، چا شمې او ډیوې روانې کړلي، چا مالګه روانه کړله، چا ګوړه روانه کړله زیارت له، چا دونکاچې روانې کړلي، او چا هلته په زیارت باندې پیسې ښودې دي، نو دا څه دي؟ دا نظر د غیر الله دی، دا به نه خورې، دا حرام دی. دا ته دربار له چې ورشي نو هلته ټول چې دی نو دا شی نه تقسیمیږي، دا به نه خورې. ګوره هلته چې سر راځي او تقسیمیږي نو دا نظر د غیر الله دی. ګوره که مټایان دي، که شوده دي، که وریجې دي، که هر څه شی دی، نو دا نظر د غیر الله دی. مستقیم وایي زه د زیارتونو نه ځم او ښه هر څه پکې خورم وایو، نو دا به نه خوري. ښه که د خدای نوم پې واخلې، خو هلته پې نیت چې دی نو پلیت نیت پې شوی دی، نظر د غیر الله پې شوی دی، بیا دا پاک شی نه دی، دا حرام شو، دا نیت نه دی، دا پاک شی بیا پلیته یو. که ته پې د الله نوم هم واخلې خو حرام دی، نیت پې خراب شوی دی. اوس وریجې او شوده خو دا پاک شی دی، خو چې نیت پې دا وکړی شو چې د نظر د غیر الله د بابا په نوم باندې دی، چې په دې باندې زه د بابا ته نږدې شم او زما مدد وکړي، نو دا به ګورې نه خوري، نه به ګوړې خوري نه به مالګې خوري، د دې نه به ځان ساتي. ګورې دا الله حرام کړلی. نو په من اضطر، څوک چې مجبوره کړی شو، غیر باغن چې نو دی حلال ګڼونکی دی حرامو له، ولا عادن او نو دی زیاتې کوونکی، نو فلا اسم علی، نو په دې باندې ګناه نشته. ای پې اکله، د دې په خوړلو کې بیا ګناه نشته. مجبورتیا څه شی دی؟ اوس اسلام نه دی د مجبورۍ په حالت کې حرام شی حلالی و، خو هغه هم په قدر ضرورت. ګورئ دا قاعده د دې ځای نه راووتله چې د مجبورۍ په شی د مجبورۍ په وجه باندې به یو حرام شی حلالیږي. مجبوري څه ده؟ په تا باندې چا ټوپک کېښودلو، تومانچه را باندې کېښودله چې دا خنزیر دی او دا به خورې، نو دا اوس ته مجبور یې. یا ظالم بادشاه دی، هغه درته حکم وکړي چې وژنمه دي، خو دا خنزیر دی او دا مرداره ده او دا به چې دی نو خورې، نو اوس ته مجبور یې، نو وخورتي، دا حرام وخوره، خو زیاتې به نه کې، لږ غونتې کې بقدر ضرورتو. بله مجبوري دا ده چې سړی وږی دی او د ولږې نه چې دی نو مړ کېږي، او حرام دی او حلال نشته،
حلال چې دنو نه ملاویږي نو اوس مرداره پرته ده نو بیا د دې مردارې نه چې دنو لږه غونته کې وخوره چې د مرګ نه پې چې دنو بچ شي دا مجبوري ده او بیا په دې مرداره کې چې دنو سپکه مرداره چې دنو ګوره هغه خوره لکه خنزیرم مردار پروت دی او بیزم چې دنو مرداره پرته ده نو ته به اوس داسې نه وایې چې هلکه دا بیزې خو موږ خوړل دی او ټسټ هم وله معلوم کړی دی خو راشه مجبوري ده او د دې خنزیر نه چې دنو لږه وخوره نه دغه بیزه چې دنو دا سپکه مرداره ده دغې نه وخوره یا خر چې دنو مردار پروت دی یا سپی او بیزه پرته ده نو ته د بیزې نه خوره خو د سپي نه چې دنو بیا مه خوره دا مجبورتیا ده د مجبورۍ په وجه باندې به حلال شی چې دنو حلالیږي خو به قدر ضرورتو زیاتې به نه کې ته به بس ځان چې دنو د دې مرۍ پورې چې دنو ځان سم ډکې نو دومره وخوره چې ستا د مرګ نه بچ شي او دا ولږه دی چې دنو ختم شي نو ان الله بشک الله پاک غفور رحیم بخون کې مهربان دی تا حرام وخوړله په مجبورۍ کې نو الله برته چې دنو بخانه وکړي بس دی دا یو آیات پوره دی انما یقینا حرام کړي دی علیکم په تاسو باندې المیتة مرداره والدم او وینه بهیدونکي ولحم الخنزیر یو غوښه د خنزیر یعنی ټول خنزیر حرام دی وما او اغسا او هغه شی اوهلا چې آواز پورته شي به په هغې باندې لغیر الله د غیر الله دپاره بغیر د الله نه یعنی د نږدې والي دپاره چې بل چاته پې سړی نږدې شي ومن استر نو څوک چې مجبوره کړی شو غیر باغین چې نه و خون اخیستونکی د حرامو چې نه و دی ګڼونکی حرامو لره حلال ولا عادن او نو د حد نه زیاتې کوونکې فلا اسم علیه نو په دې باندې ګناه نشته ان الله بشک الله پاک غفور رحیم بخون کې او مهربان دی چې په تاسو کې یو کس دا ترجمه ویلې بیا به ښه وی یو کس یې وایي زه مولانا صاحب ووایه